أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة بني إسرائيل مكية سورة بني إسرائيل مكية سورة دا سورة بني إسرائيل شروع او دې سورة اسراء هم وي. د دې سورة د مخکینی سورة سره مناسبت دا دی چې مخکینی سورة کې د عذابونو ذکر وشو چې کوم کسان د دین او د شریعت مخالف دي او په اسلام اعتراضونه کوي، مخالفت کوي، نو دا خلک د عذاب په انتظار باندې اوسېږي. دې سورة کې دغه عذابونو اسباب ذکر کیږي چې د عذاب په کومو وجه باندې راځي، د هغې اسباب ذکر کیږي. په دې صورت کې د عذاب د راتللو څلور اسباب به ذکر شي پر روانو سبقونو کې. دا له هغې سره بلې طریقه باندې مناسبت رابطې شو. په اتفاق د مفسرینو باندې دا صورت مکی دی، یعنی د هجرت نه مخکې نازل شوی دی، او په ترتیب نزولي کې چې د اسمان نه نازلېده نو دا 50 نمبر دی، د سورة القصص نه وروسته نازل شوی دی. د دې صورت مرکزي عنوان چې کوم دی، غټه خبره چې کومه ثابتوي، او ټول صورت د هغې نه ټول مضامین د صورت د هغې نه ګردش کوي تیر چاپېره، کوم ته چې عنوان ویلی کېږي، کوم ته چې داور صورت ویلی کېږي، هغه هم دا خبره ده چې څلور څیزونه داسې دي چې دغه عذاب انسانان د عذاب مستحق ګرځوي، او اسباب د عذاب د چې دا څلور قسم بیمارۍ په کومو ځایونو کې وي، یا د څلورو کې یوه موجود وي یا دوه وي درې وي، هر څه چې وو په دغه ځایونو باندې به عذابونه لازمي راځي. دا خلک د عذاب په انتظار باندې اوسېږي. دا د دې مرکزي عنوان دی. بسم الله الرحمن الرحیم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. سبحان الذي پاکی د هغه ذات لره اسرا چې بوی ته د شپې بعبده خپل بنده لیلا هم د شپې په ټیم کې من المسجد الحرام د مسجد حرام نه خانه کعبې نه بوت الى المسجد الاقصى الذي مسجد اقصى هغې ته بارکنا حوله چې موږ برکتونه نازل کړي وو تیر چاپېره د هغه نه چې بیت المقدس ته مراد دی، او بیت المقدس نه تیر چاپېره د شام ځمکه ده. شام ځمکه کې الله تعالی ډېر زیات برکتونه نازل کړي دي. هغې کې دینی برکتونه هم شته. په شام کې د ډېرو زیاتو انبیا کرامو قبرونه موجود دي. په هغې کې دنیاوي برکتونه هم موجود دي. د شام پیداوار د ټولې دنیا نه زیات کېږي او زیات دي. د هغې خاوره، د هغې زرخیزوالی، د هغې پیداوار، باغونه، ځمکې تقریبا 2.5 ګزه کې هغې کې عام طور اوبه راخېږي په اکثري ځایونو کې. نو دلته کې دیني او دنیاوي دواړه برکات شته. الله ویل نور یهودي د فارج موږ وخایو د نبی علیه السلام ته من آیات نه خپل لوی نخي د قدرتونو لوی نخي ورته وخایو. انه یقینا د الله هو السمیع البصیر، دا اوریدونکی او لیدونکی دی. نو په دې وجه نبی علیه السلام یې د دې لپاره مستحق وګاڼو او نبی علیه السلام ته خپل قدرتونه ښیي. دې صورت کې اسرا ټکی ذکر شوی دی. اسرا چې کوم ده نو دا د اسرای مصدر راځي، د شپې یو کس روانول او چېرته بوتلل دې ته اسرا وایي. وروستنی دا لیلن په هغې باندې وضاحت هم دی چې هم د اسرا د شپې بوتللو ته ویلی کېږي. نو نبی علیه السلام د شپې د ټیم کې د ام هاني رضی الله تعالی عنها چې د نبی علیه السلام ترور وه، د هغې په کور کې و چې دا واقعه پیښه شوه. یو مخلوق راغی، هغې ته بوراق وایي چې دا آسماني مخلوقات زمینی د ځمکې سره تعلق نشته، زمینی نه دي. د اس په شان کې شکل یې لارو او وزر یې وي، او نبی علیه السلام د جبرائیل علیه السلام ورسره دی. نبی علیه السلام په د بوراق په شا باندې کېناو، او بس بوراق دا برق د بجلی د پړق ته وایي. نو په یو پړق سره بس دا بیت المقدس ته ورسېد د شپې ټیم. د خانه کعبې نه واخله د بیت المقدس پورې چې کوم سفر شوی دی دې ته اسرا ویل کېږي. او دغه اسرا د قرآن د دې آیاتونو نه واضح معلومیږي، قطعي نصوص د دې قطعي نص نه معلومیږي چې نبی علیه السلام د شپې یو ټیم باندې د خانه کعبې نه بیت المقدس ته رسولی شوی دی. بیا بیت المقدس ته چې کله ورسولی شو، د امام ابن کثیر رحمه الله په حواله باندې بوراق دروازې نه بار وتاړو او دننه ورننوتو 2 رکعاته نفل یې وکړو. تحیت المسجد چې کوم څه ته ویل کېږي.
د هغې نه بعد چې کله تحیت المسجد یې وکړو د اسمان نه یو پړوی راښکته شو. نبي علیه السلام په دغه پړوی باندې اسمان ته لاړ، نږدې اسمان ته. نږدې اسمان کې د یو هلته کې د پیغمبر یو پیغمبر سره ملاقات وشو، په دویم کې د بل سره ملاقات وشو، سلسله وار د بشپږم کې د موسی علیه السلام سره، په اووم کې د ابراهیم علیه السلام سره داسې ملاقاتونه یې هم وشو. او جبرائیل علیه السلام به دې ته نشاندهي کوله چې دا پلانی پیغمبر تعارف پې ورسره کوو چې دا پلانکی پیغمبر دی. نو د مسجد خانه کعبې نه د بیت المقدس نه وروسته دغه سفر پړوی باندې شوی دی. څنګه پړوی به وه؟ بس دا د الله تعالی په علم کې دی چې څنګه پړوی وه. تفسیر معنی قرآن وایي چې په دنیوي پړو کې هم ډېر قسمونه دي. یو قسم پړوی هغه چې پاټ کې لري، ته به د یو پاټ کې نه بل پاټ کې ته قدم اوچتوي، عام طور د کوټو ته خلک دي. یو قسم پړوی هغه ته هم پړوی ویل کېږي چې یو پټه به روانه ته به پټه باندې به وروخېږي او ته به غلی ولاړې پټه به دې وړي بل زګین ته به دې رسوي. او دغه شان ده کې د پړوی دغه موجوده لیفټ چې کوم دی چې ته بټن ووهې بس تا یوه کمره راشي هغې کې کښېنې پورته دې خوشې کړي، که کته ځي که پورته پکې ځي. دا هم د پړوی یو قسم دی، دا دنیاوي پړوی دی. اوس دغه پړوی به څنګه وه چې د اسمان ته ورسو؟ دا د الله تعالی په علم کې ده چې څنګه به وه، د الله تعالی د علم او قدرت سره به حسره خبره ده. لیکن دا علم دا عقیده لرل چې نبي علیه السلام هم په دغه شپه کې اسمانونو ته تللی دی، دا د سورة النجم د آیتونو نه ثابت دي. نو منکرین کافر دي. او دغه شان ده کې د ډېرو قطعي روایاتو نه ثابت دي، احادیث مبارکه او قطعي احادیث مبارکه نه ثابت دي. نو په دې وجه اسراء او معراج دواړه ثابت دي او د دې منکرین د آسماني نصوصو خلاف دي، مسلمانان نه شمارل کېږي. امام ابن کثیر رحمه الله لیکلی دی چې کم خلک د دې عقیدې مخالفت کوي نو دغه خلک زنادقه دي، یعنی د یو خدای قایل نه دي، ځکه داسې کار کوي. په دې کې دا مسله ده چې نبی علیه السلام بیت المقدس ته لاړ، هغه زګین نه 7 اسمانونو سفر وشو او د 7 اسمانونو نه چې کله بره لاړ یو زګین ته ورسېد، هغې ته هلته کې سدرة المنتهی ولیدله. په دغه زګین کې جبرائیل السلام په اصلي شکل کې ولیده چې تقریبا د 6.5 وزرې لرلې، په داسې حال کې ولیدو. ډېر لوی مخلوق هلته یې ځان وښودو. دا داسې زګینه وه چې دلته قلمونو لیکل کول کشار راتو، کوم چې لوح محفوظ کې چې کوم قلمونه لیکل کوي د هغې کشار نبي علیه السلام وایي ما اورېدو. داسې زګین ته دی ورسېد. د الله تعالی سره خبرې وشولې، جنت یې په خپلو سترګو باندې ولیدو، جهنم یې ولیدو. او د هغې نه بعد بیا راغی د سحر مانځه د نږدې چې کوم دی دا بیت المقدس ته راورسېدو. بیت المقدس کې ټول پیغمبران د اسمان نه ورسره راکوز شوي وو. هلته کې په جمع باندې لمونځ وکړو. دغه لمونځ چې کوم دی نو نبی علیه السلام پکې امام شو، د جبرائیل علیه السلام په اشاره باندې دی وړاندې شو، امامت یې ورله وکړو. او د هغې نه بعد بوراق ته وخوتو او په دغه شپه کې دی خانه کعبې ته راورسېد. سهار له دی په خپل زګین کې موجود. نو دې زګین کې د اسراء او معراج دواړه د قطعي علومو کې دي او د دې مخالفین چې کوم دي نو هغه د اسلامي عقیدې نه خلاف دي. دې زګین کې د ځینې خلکو چې هغه د مسلمانانو ته نسبت کېږي، لیکن ځینې خلک پکې داسې رایې لري چې نبی علیه السلام د تمام سفر کې بیت المقدس ته یې کړی دی که اسمانونو ته یې کړی دی، دا جسماني نه و، دا نبی علیه السلام روحاني و. څنګه روحاني و؟ بس داسې ووایه چې خوب یې ولیده. دا خبره چې کوم د تفسیر معنی په قرآن ذکر کړي دي چې د قرآن د ظاهر نه معلومیږي چې دا عقیده صحیح نه ده. ځکه یو د زګن کې چې کوم دی نه بعبده ټکی ذکر شوی دی چې اسرا بعبده بوی ته خپل بنده او بنده د بنده هغه صورت کې ویل کېږي چې د جسم کې دا روح پکې او تر هغه جسم ون انسان ژوندی بوسي، دا عبد دی. که یوازې لاش دی اغستی نو لاش ته څوک بنده نه وي، او که یوازې روح دی اغستی نو دا هم بنده نه دی. کله دا روح او جسم مرکب شي ته بنده وي. نو معلومیږي دا چې نبی علیه السلام یخو او دغه جسم یې لارو د دې جسم سره خپه یخه باندې دی لا دا سفر وشو. دا ټکی د بعبده نه معلومیږي. دویم نمبر دلیل په دې باندې چې نبی علیه السلام کله واپس راغی، ام هانی رضی الله تعالی عنها ته واقعا بیان کړ خپل ترور د جماعت سي بیګاش په باندې د سفر ما وکړ. هغه ورته ویل په حال دا قصه چاته مکوه، ځکه دشمنان او مخالفین ډېر زیات دي او بیا بستا خلاف ستا به دروژن کولو کې به نورم بس زور به واچوي چې دومره دروغ یې وویل چې ویش پکې اسمان ته لاړم بیا راکوز شو، دا به ستا د بدنامۍ باعث وګرځېږي. دا حل چاته مه وایه، دا خبره په حال پټه کړه. اوس ګوره که دا خوب وي نو په خوب کې خو څوک دروژن کېږي نه، خوب خو هر سړی لیدلی شي. او که خوب کې د اسمان ته لاړ شي بېرته راشي نو دا څه تعجب خبره دم نه سري بده. او په دې کې به تا ته څوک وایي چې ته دروغ وایي. داسې خو ډېر خوبونه خلک یي خلک په هوا کې په خوب کې نه الوځي، ډېرې اوږدې سفر یې نه کوي، ډېر څه نه یي، هېڅوک ته نه شي ویلی چې دروغ دي. خوبونه خو سړی لیدی شي، هر څوک یې لیدی شي.
د دغه واقع نه هم معلومیږي چې نبی علیه السلام جسمانی ته ورتلی دی او ښه په یې ختلی دی خوب نه دی لیدلی. دې کې بله واقعه چې کوم ده امام ابن کثیر نقل کړې ده د واقعې په حواله باندې، هغه دا ده چې کله نبی علیه السلام هرقل بادشاه ته خط ولیږو چې ته ایمان راوړه. هرقل چې خط ولوستو حیران دریان شو چې دا لا څوک دی چې ما ته خط رالیږلی دی. په هغه وخت کې چې د دوی په علاقه کې چې کوم عرب خلک تجارت دپاره تلي نو عرب خلک یې راوغوښتو. هغوی ته یې وویل چې داسې وکړئ چې په تاسو کې نبي علیه السلام چې کوم محمد صلی الله علیه وسلم په نوم کوم خط ماته راغلی دی، دې خط کې داسې داسې مضمون دی چې ایمان راوړه او د الله تعالی د پیغمبر اطاعت وکړه. دا سړی څوک دی؟ دا څوک پېژني؟ نو داسې صفات دي. آیا دا واقعي داسې رښتونی سړی دی او دا صفتونه لري که نه دا دعوت او دا حکومت او غټې غټې عهدو ته غللی؟ نو په دې ټایم کې د دې قافلې مشر چې کوم ابو سفیان، ابو سفیان د نبي علیه السلام سخت مخالف. ابو سفیان وایي زه چې راغلم وایي زه راوښتم د خپل ملګري عرب خلک راسره دي، نو چې ما نه تپوس وکړ زما پرې ډکې راولاړېدله چې قسم دروغ پرې ولاړوم هسې نه هرقل یې ملګری شي نور یې راته په کلي کې مضبوط کړي راشه دروغ ورته ووایه. بیا به لږ پټ پټ ویرېدلم چې هسې نه چې داسې دروغ ووایم چې دا ملګري راباندې ګواه وکړي چې دا دروغجن دی، وروسته به دروغو باندې مشهور شم او په کلي کې د سترګې غړولو نه وځم چې هرقل بادشاه ته دومره دروغ ویل دي. بیا به راپکې حیا راولاړه شوه چې داسې خو نه شم ویلی. نو ډېر سوچ مې کاوه. نو دوه خبرې مې وړاندې کړلې. هرقل ته مې وویل چې یاره دا سړی ما ته دروغجن ښکاري. هغه هرقل راته وویل چې دلایل ثبوت څنګه دروغجن دی؟ ویل دوه خبرې ما ته معلوم دي، یو خو تا د پیغمبرۍ دعوی کړله او زما نه یقینېږي چې دغه زموږ کلیوال دی پیغمبر شوی. دویمه خبره دا ده چې دی وایي چې زه په یوه شپه کې بیت المقدس ته ورسېدم بیا اسمانون ته لاړم او دا خبره خو د منلو نه ده، دا خو زه بیخي نه منم. نو ابو سفیان وایي دا واقعه ما دې دپاره وړاندې کړله چې زه ثابته کړم چې نبي علیه السلام دروغجن دی او صحیح سړی نه دی او هرقل زما خبره یقین کړي. چونکې بیت المقدس علاقې د هرقل په کنټرول کې وي، در هغه ځای حکومت سره ټچ علاقې وي. نو چې دا قصه ما څنګه وکړله هرقل لا خبره نه وکړي. د هرقل په خوا کې یو لوی عالم د عیسایانو لوی عالم ناست، هغه سمدستي راپاڅېده ویل چې دا واقعه خو د دې واقعې زه تایید کوم، په دې باندې زه ګوایم چې او نبي علیه السلام بیت المقدس ته راغلی دی په یوه شپه کې او بیا تللی دی. هرقل ورته وکتل چې ته سره خبر شوې، تا ته چا وویل؟ ته کوم ذکر کې موجود دی؟ نو دې عالم ورته قصه راواغېستله چې زه د بیت المقدس خدمت کوم، زما معمول دا ده چې د بیت المقدس تمامې دروازې مې بندې کړي نه وي، هغې پورې د بیت المقدس نه به زه نه وتم. یو ورځ ما داسې وکړه ماسخوتن لمونځ چې کله وکړو نو زه رالم ما دروازې بندولې ټولې مې بندې کړې، یوې دروازه پورې ون ختم او دومره زورونه مې ورته ووهل خو دا دروازه ما ونه خوځوله. دوه تنبیر یې ما یوه تنبه هم ونه خوځوله، بیخي کلکې وي مضبوطې وي. د شپې لاړم او ترکاڼان مې پسې راوستل، دا دروازې تاسو لګولي دا خو نه بندېږي او دا دومره غټ جومات دی که په دې کې واردات وشي څوک غلا وکړي ورانۍ وشي او د دې خدمت او ذمهواري په موږ فرض ده، ځناور را دن نشي. نو بیا نو هغه ترکاڼان پورې ونښاتو. ترکاڼانو چې دروازې وخوځولې راوخوځولې نه خوځېدې، نو ترکاڼانو وویل چې دا داسې کار شوی دی چې د ابادۍ زور په درشل باندې راغلی دی او د قبضې نیولي او د هغې وجه دروازه خراب شوې ده. سهار اوس د شپې څه نه کېږي، سهار به راځو دا دروازې به وباسو واپس او دا به دوباره بیا لګول غواړي. د دې په دروازې پرې درشلو باندې د ابادۍ زور راغلی دی، وزن پسې واچوی دی او دا تنبیه نیولي. بس سلام په دغې وکړه چې اوس نه کېږي ځئ چې ځو. کورون ته لاړلو، چې کورون ته کله لاړو سهار وختې زه بیا رالم بیت المقدس ته. نو چې ما دروازې وخوځول، دروازې بیخي کړندې پرتې وي، هېڅ کلکې نه وي. او چې کله رڼا شو ما وکتل نو د دروازې په خوا کې یو ګوټ کې یو سوری دی، داسې سوری دی لکه سره چې موږې ټکوالی یو څه شی تړلی داسې غوندې کې اندازې ده. وایي دا واقع زما بیخي نه یېرېدله چې دروازه ولې کلکه شوله، سهار له ولې کلکه نه ده، دا سوری داسې شي دی. اوس ما ته پته ولګېده چې هم دغه واقعه ده چې نبي علیه السلام په دغه شپه باندې راغلی بیت المقدس ته، دغلته کې براق تړلی دی او بیا ترې اسمانونو ته زه اوس په قصه باندې پوه شو. نو دغه واقعې نه هم معلومیږي چې نبي علیه السلام دغه واقعه چې کومه شوې ده جسماني طور وه، دی خوب نه دی لیدلی. په دې کې بیا تقریبا کم روایات احادیث مبارکه چې امام ابن کثیر رحمه الله نقل کړي دي، تقریبا 25 پورې روایات نقل کړي دي. هغه ټول روایات په دې خبره باندې دلیل دی چې نبی علیه السلام هم په دغه یوه شپه کې بیت المقدس ته سفر کړلی جسماني او بیا و اسمانونو کې سفر کړی دی، بیا د الله تعالی سره خبرې شوي دي. په دغه موقع باندې د 1500 منځونو په رس کېدو حکم شوی دی. بیا د موسی علیه السلام په سفارش باندې د بیا ورلېږلو په وجه باندې دغه منځونه 15 ته راکوز شوي دي. او د هغې نه بعد چې کوم دی نبي علیه السلام
د انبیای کرامو د لوی وفات سره یعنی هغوی د تعظیم او د احترام دپاره دوی باندې ورپسې د بیت المقدس پورې واپس راوستو. بیت المقدس کې به جمع باندې لمونځ وشو، د هغې نه بعد یې رخصت کړو. دې کې یو مسله دا ده چې یاره ځینې علماو خیال دا ده چې دا کوم جمع باندې لمونځ چې کړی دی نبي علیه السلام په دې کې امام شو، دا خبره معلومه ده. لیکن دا واقع څنګه راغله؟ دا چې نبي علیه السلام بیت المقدس ته ورسېده جمع وشوه، که نه چې واپس راغی نه وشوه. د ځینې خلکو خیال دا ده چې ګنې دا چې نبي علیه السلام څنګه ورسېده نو هلته کې انبیای کرامو استقبال کوه نو بس د جمع لمونځ وشو. لیکن د قرآني اشاراتو نه معلومیږي چې دا قول صحیح نه دی. صحیح قول دا دی چې دا ټوله واقع ته کله مطالعه کې ته په دې راز باندې ورسېږي چې په بیت المقدس کې چې نبي علیه السلام څنګه ورسېده نو بیت المقدس کې هېڅوک هم ونه لیده او د انبیای کرام پکې نه وو، اسمانونو ته لاړو. په دې باندې دلیل څه شی دی؟ دلیل چې کوم دی امام بخاري رحمه الله چې کوم واقعه نقل کړله ده معراج، نو په هغې کې دا دي چې کله به اسمان کې پیغمبر ولیدو نو نبی علیه السلام ته به وایي دا پېژنې، هغه به وایي دا زه نه پېژنم، ولې دا پلانی پیغمبر تا ورشه تعارف سره وکړه. اولې طریقه باندې تو وم اسمان ته چې ورسېده نو بیت المعمور یې ولیدو، خانه کعبه یې ولیدله، د فرشتو چې کومه کعبه ده. جبرائیل علیه السلام ورته ویل دا د فرشتو کعبه ده او دې ته تقریبا 80,000 فرشتې روزانه راځي طواف له، او د قیامته پورې بیا دوباره نمبر هم نه راځي، دومره ډېرې دي. او د دغې په سیدایي باندې زموږ لاندې د حکم دغه چې دی خانه کعبه دغې په سیدایي باندې جوړه ده، او دغه بیت المعمور دیوال ته ابراهیم علیه السلام ډډه وهلي و ناست. نبی علیه السلام ته جبرائیل علیه السلام وویل دا پېژنې؟ هغه ویل نه دا سپین ږیری خو زه نه پېژنم. ویل دا ستاسو نیکه ابراهیم علیه السلام دی. په ځینو روایاتو کې دا هم دی چې کله واپسې کې راتلم د یوې ونې لاندې بیا ولدو او د ونې لاندې د ګڼو ماشومانو ته یې سبقونه ویل. نبی علیه السلام ته بیا جبرائیل السلام بیا ور یاد کړل چې دا ستاسو نیکه ابراهیم علیه السلام دی. کم ماشومان چې په وړوکوالي کې وفات شي د دین فرایض زده نه کړي، علم حاصل نه کړي او وفات شوي، دغه ماشومان روحاني ته ور راځي او د ابراهیم علیه السلام نه دوباره خپل دین زده کوي، فرایض زده کوي، کوم چې د دین بنیادي ارکان دي. د دې واقعیتو نه پته لګي چې که فرض که دا اولنۍ ملاقات په خانه کعبه کې په بیت المقدس کې شوی وي په اول ځل باندې، نو بیا خو تعارف ته ضرورت نه و. بیا خو نبي علیه السلام دغه انبیای کرام داسې پېژندلی دا پلان کې دا پلان کې، بیا خو هېڅ تعارف ته ضرورت نه و. خو معلومېږي دا چې نبي علیه السلام دوی لیدلي نه په اول ځل باندې ولیدلی شو، نو تعارف یې ورسره وکړو. او بیا دوباره چې دوی راله نو بیا به سحر مزد چې تقریبا دا بیت المقدس کې وشو او په جمع سره وشو. دا دې ځای نه پورې د معراج او د اسراء مختصره خلاصه وه. الله تعالی وایي دا کار موږ دې دپاره وکړو لنوریهو چې موږ وښایو د نبي علیه السلام ته من آیاتنا خپلې لویې نښې د قدرتونو لویې نښې ورته وښایو چې کائنات په دې کې مخلوقات مخکیني پیغمبرانو خبرې اترې د هغې قربانیانې په خپلو سترګو دې ویني. انه یقینا دا الله تعالی هو السمیع البصیر، دا اورېدونکی او لیدونکی